بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انسان د بدبختی د پاره سلور علامات ذکر کړي دي. ګوره دا سلور علامات په کم انسان کې نبی علیه السلام فرمایي دا انسان بدبخت دی. وس هغه سلور علامات کم کم دي. نمبر 1 فرمایي آنکھوں کا خشک हो जाना، یعنی سترګې د انسان وجه شي. څه مطلب دی؟ جړا ولا نه ورځي. دی انسان د سترګې نه د الله د رضا د وجې نه او د الله د یېرې د وجې نه اوښکه نه بهیږي. ګوره د انسان د سترګې نه یوه اوښکه بهیدل نه د دې د الله پاک په نسبت باندې ډېر قدر و قیمت دی. انسان ته پته نه لګي. حدیث شریف کې راځي کم انسان له دعا کوي او هغه له جړا نه ورځي، نو کم از کم د جړا شکل د انسان جوړ کړي. نمبر 2 فرمایي نبی علیه السلام چې د کم انسان زړه سخت شي، دلو کا سخت هو جانا، د کم انسان زړه سخت شي دا د انسان د بدبختی د پاره علامت دی. څه مطلب د انسان زړه سخت شي؟ په د باندې خبره اثر نه کوي. خلق ورته خبره کوي، په د باندې خبره اثر نه کوي، د هر یو خبر ورته ګپ ښکاري. نو داسې چل نه کول پکار، دا د انسان د بدبختی د پاره علامت دی. او بعضې بزرګان فرمایي د کم انسان چې زړه سخت شي که نه، دا د الله پاک د طرف نه په دې انسان باندې یو عذاب دی چې د زړه سخت شوی دی. 3 نمبر فرمایي طول العمل، یعنی اوږده امیدونه انسان ساتي. داسې پروګرامونه دی جوړوي که نه، خلک وایي چې د دنیا نه اډوتلل نشته، دی همیشه دپاره به دې دنیا کې اوسېږي. په هغه نفخة العرب کې یو قصه لیکلې ده، فرمایي وایي یو کس لګیا دی بل کس ته وایي زما دا پټۍ به تو په اجاره باندې د 100 کالو دپاره وانخلې. نو خواته سره کس ولاړي، هغه چې دا خبره واوري خلکو له مبارکیانې ورکوي، وایي مبارک شه اسرائیل علیه السلام وفات شوی دی. خلک دې تپوس وکړي څنګه وفات شوی دی؟ هغه ورته وایي ګوره زما د ایرو ورته وګوره، هغه خو خلکو ته وایي راشي زما پټۍ 100 کالو دپاره په اجاره واخله. چې دی د 100 کالو لپاره په اجاره ورکوي، دې مطلب دی چې اسرائیل علیه السلام وفات شوی دی که نه. نو الله دې مونږ معاف کړي. اوږده امیدونه ساتل دا داسې نه کول پکار. نمبر 4 د انسان د بدبختۍ دپاره نبي علیه السلام فرمایلی دي که نه والحرص علی الدنیا، دنیا کا حریص بن جانا. د هر څیز ته دی نه ګوري چې زه دا یو کار کوم دا حلال دی که دا حرام دی. په دې کار باندې الله پاک خوشحالیږي که الله پاک خفه کېږي، که هر څه چل کېږي دی وایي ماله خو دنیا. نو داسې چل نه کول پکارو، په دنیا پسې ورپسې کېدل نه پکار. وس د خپل اولاد دپاره د اهل و عیال دپاره حلال روزي ګټل دا فرض دی، دا عبادت دی. خو کم از کم د حلالو او حرامو تمیز ساتلو د دې نه نفي نشته، دا سنت عملوم دی د انسان چې هغه د حلال او حرامو تمیز کوي او دا خپل اهل و عیال لپاره روزي ګټي. دا په دې کې عیب نشته، خو د حلال او حرام تمیز چې دی دا ضروري دی. دا هغه څلور علامتونه دي چې نبي علیه السلام فرمایلي چې د انسان د بدبختۍ دپاره علامتونه دي. الله پاک دې ټولو نه زموږ حفاظت وفرمایي او الله پاک دې زموږ اصلاح وفرمایي.